د بلدیر صاحب آباد تاڼې پولیسو د کورونو او دکانونو په غلاګانو کې ککړ کسان نیولي دي او د غلا سامان یې ترلاسه کړی دی. په صاحب آباد او شاوخوا علاقو کې د شپې په تیاره کې د کورونو او دکانونو د غلاګانو واقعیات رامخې ته کېدو په هکله د بلدیر ضلعي پولیس مشر میاں نصیب جان خصوصي ټیم تشکیل کړی و کوم چې په غلا کې ککړ کسانو ته ورسېدو کې کامیاب شوي. د گرفتار ملزمانو په حواله د والی سرکل ډي اس پي شیر علي خان وویل چې د غلو گرفتاري د پولیس فورس لویه کارنامه ده او په جرمونو ختمولو کې ځایي خلک د پولیس سره پوره مرسته کوي. د واقعې په هکله ډي اس پي والی تفصیلات صدارنګ شریک کړه. واقعه داسې ده چې د 22 او 23 تاریخ په شپه باندې په جوغابنج چې د صاحب آباد تاڼې علاقه ده دې کې ټول د 2 مکاناتونه یا دکاناتونه چې په هغې کې د موټر سایکل سپیر پارټ 6 بیټرۍ او 20 یا 20 تروړې اوړه چې کوم دي هغه په یوه شپه کې دکانونه مات شو او دا شیا پټ شو. د پولیس زما د ایس ایچ او صاحب او زما د تفتیشي ټیم د جناب ډي پي او صاحب میاں نصیب جان صاحب په سرکردګۍ کې د هغو د خاص احکاماتو تحت شپه ورځې محنت وکړو او دا ملزمان بلال ولد جعفر، عبدالحمید ولد امیر رحمان، فضل امین ولد روح الامین 3 تنه گرفتار شو او د هغو نه دغه 6 بیټرۍ 15 تروړې د وړو او د سپیر پارټ سامان برامد شو. دې کې چې کوم فلاین کوچ استعمال شو هغه فلاین کوچ هم برامد دی او د پولیس په قبضه کې دی. یو ملزم تیمور دغه د گرفتارۍ کوشش جاری دی او ان شاء الله په 2-3 ورځو کې به دغه گرفتاری په عمل کې راشي. په دې کې زه د جناب ډي پي او صاحب شکرګزار یم. دا د هغوی انتک محنت او یا د هغو د هدایاتو تحت شو. د خپل ټیم شکرګزار یم، د هغې عوامو شکرګزار یم چا چې په دې برآمدګۍ کې موږ سره امداد کړی دی. زموږ خفیه مدد یې کړی دی یا اعلانیه مدد یې کړی دی. زه د هغه ټولو شکرګزار یم. د دې وقوعې سره څه پوسټونه په میډیا باندې شیر شوي دي نو زه عوامو ته دا اپیل کوم چې یو خو د خپل مال حفاظت په شریعت کې، په قانون کې، په رواج کې په موږ باندې واجب دی. دویمه خبره دا چې را کوم خلکو زموږ خلاف یا هغه سنسنخیزي پیدا کړې ده ځکه یو صاحب لیکي چې واڑی میں چوروں کا بازار گرم، خوف و ہراس پھیل گیا، پولیس کی ناکامی، واڑی میں امن لانا مشکل ہے، عوام پریشان. عوامو ته دا پیغام دی چې د پریشانۍ هیڅ خبره نه ده. موږ ته لږ غوندې د ساه اخیستو مقرره کوي. که دې وقوعې ته تاسو وګورئ نو دا تقریبا په 2 ورځو کې دننه یا په 3 ورځو کې دننه پولیس ملزمان هم گرفتار کړي دي او ریکوري هم شوې ده. نو د تشویش هیڅ خبره نشته. عوامو ته د مبارکبادي چې د هغو پولیس دومره چوکس دي چې په 3 ورځو کې یو نامعلوم کیس ټریس کولی شي، ملزمانو گرفتاری په عمل کې راوستی شي او مال مقدمه یا مال مسروقه چې د هغې برآمدګي کولی شي. د صاحب آباد تاڼې ایس ایچ او عبدالجلیل خان وایي چې د اعلی افسرانو په خصوصي توګه د ډي پي او میاں نصیب جان له طرفه میلاو شوي حوصلې له کبله زموږ ټیم ملزمان نیولي دي او د صاحب آباد تاڼې په حدود کې چې څوک هم جرم کوي د قانون نه به بچ کېږي نه. زما مشر ډي پي او صاحب چې کومه خبرې وکړې د هغې د پاسه به زه نورې څه خبرې وکړم. خو دومره به ووایم چې یاره چې کله د یو ماتحت افسران نران وي او د ماتحت حوصله بړاوي نو هغوی ته همدغسې لکه کامیابیانې میلاویږي لکه څنګه چې موږ ته میلاو شوې. د دې غلا ډېر لږ ټایم کې پوسټونه وچلېدله، خلکو سنسنخیزي پیدا کړه یا هسې هر څه چې وو، خو موږ ته بلکل اډوله ټایم رانه کړو. مونږ چې کوم کوشش وکړو زمونږ افسرانو خاص کر ډي پي او صاحب او ایس ډي پي او صاحب چې کومه زما حوصله بړاو کړه چې حوصله مو بیا له دا د معاشرې دغه دی او دا به ډېر زر وشي او ما له امدادونه راکړه، ما ته ټیم جوړ کړو، ما له ګاډي راکړه، ما ډېر زر او ډېر په هغه کویک دغه باندې مونږ غله مو نیوله او ورسره ریکوري هم تقریبا چې یو دې کې به یو میخ هم بقایه نه وي، هر شی مونږ لکه ریکور کړو.
د صاحب آباد پولیسو له طرفه په غلاګانو کې ککړ کسان نیولو باندې متاثره کسانو او د علاقې مشرانو د ځایي پولیس تعینه کړي او ملزمانو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه هم کړې ده. زما شاه وزیر نوم دی، د جوغابنج اوسېدونکی یم او موږ په 22 تاریخ د 22 او د 23 مابین کې زموږ نه غلاګانې شوي دي، بیټریانې د دوکانونو والې شوي دي او 15 کسانو نه دا دغه شوي دي. صحیح دی که نه؟ په دې کې زموږ سره محترم جناب ډي پي او صاحب، محترم جناب डी एस पी صاحب، एस एच ओ صاحب، جناب اډیشنل एस एच ओ صاحب او اولدار مسلم زاده او اشفاق بای یو ټولو څومره انتظامیه چې دا دیو زموږ سره شپه ورځ دیو زموږ سره منډه وهلې ده، شپې ته یې نه دي کتلي، ورځ ته یې نه دي کتلي. دیو زما سره کېناستلي دي، سهار مونږ ګوتې یو زه وساتلی یم د دې ټولو سره او دیو یو اوبه هم نه دي څکلي اوبه، خو دیو دا خپل دغه کړی دی په دې کې زموږ سره. زه د خپل دیر د ډي پي او صاحب د میاں نصیب جان صاحب ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې د هغه لقب بابای قوم دی. موږ د زلیدیر عوام په هغه باندې موږ فخر کوو او موږ له چې الله پاک کوم ډي اس پي صاحب واړی له راکړی دی نو زه زیاته شکریا د هغه هم ادا کوم، د هغه د ټیم هم ادا کوم او زما د صاحب آباد د تانې چې کوم ایس ایچ او دی هغه هم یو هیرو دی الحمدلله. زه د هغه بیا ډېره شکریا ادا کوم. هغو چې په لږ وخت کې په 2-3 ورځو کې کومه کارنامه وکړله نو دا څه پټ پناه نه ده. د کی پی کې پولیس الحمدلله دا مثالي پولیس دي او زه د واړی ډي اس پي صاحب ته سلوټ پیش کوم، سلوټ چې الحمدلله ستا سره به دا عوام در سره وي. موږ چې کوم دی نه د منشیاتو خبرې دلته کې مونو، نه د غلو خبرې دلته کې مونو، چې څوک په قانون په لاس کې اخلي موږ به د هغه خلاف انشاءالله اواز هم راپورته کوو او د دې پولیسو سره به چې کوم دی موږ شانه بشانه ولاړ یو. په غلاګانو کې ککړ کسان نیولو باندې د صاحب آباد خلکو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او پولیس افسرانو ته یې د ګلونو هارونه ورپغاړه کړه چې د کمیونټي پولیسینګ د پرمختګ دپاره یو لوی ګام دی. د کیمرامین جمال خان سره جمیل روغانه، دیر نیوز، صاحب آباد، بردیر.